الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا أم له ولا أب له ولا ولد له ولا صاحبة له وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أزلي أبدي سرمدي لا شريك له وهو واحد في الذات والصفات اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمندو حاضرینو مشرانو کشرانو ناریناو زناناو مسلمانانو اوریدونکو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ
د تمام مخلوقات کائنات موجودات دا په خپل فضل او کرم سره پیدا وکړي دي او په دې ټولو مخلوقاتو کې بهترین مخلوق اشرف المخلوقات انسانان دي او دا تمام کائنات د ځمکې اسمانونه غرونه دریابونه ونې بوټي دا څومره انعاماتي په ظاهر کې د فائدې والا سیزونه دي یا په ظاهر کې د نقصان ولري دا ټول شیونه الله جل جلاله عم نواله انسانانو فائدې د پر پیدا وکړي دي دا اسمانونه او پاسمان کې ستوري سپوږمۍ دا ځمکه دا غرونه دا ونې بوټي دریابونه دا نور انعامات دا ټول انسانانو فائدې د پر الله پیدا وکړي و انسانان څه شي د پر الله پیدا وکړي دي الله رب د پیدائش مقصد و حکمت خی اللہ جل جلالہ فرمائی وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ جل جلالہ فرمائی میں انسانان پیریان خپل بندگی د پر پیدا کړی دي خپل تعارف ته پرم پیدا کړی دي چې ما سره تعارف کی ما پیشن ګلیو کی ما ته عبادتو کی اللہ جل جلالہ فرمایا ایها الناس اعبدوا ربکم اے د تمام دنیا انسانانو عبادتو کی اللہ جل جلالہ تا عجزیو کی اللہ جل جلالہ تا پا عباداتو کی اللہ جل جلالہ آمن والہ یو گنے اللہ سر پا عباداتو کی شریک پیدا نہ کئی عبادت عجزی بس صرف یہ کیوں اللہ تکے کا عبادت مالی دے کا عبادت بدنی دے دا بس صرف یہ کیوں اللہ تکوے اللہ صرف پا عباداتو بدنیو مالیو کے شریک نہ پیدا کی صدار نہ پیدا کی دا تمام انسانانو پیریانو تا حکم دے اللہ طرفنا اور چی څومره انبیاء علیہم السلام راغلی دی نو آغو دا دعوت چلاولے دے آریو پیغمبر نو علیہ السلام نا حنیم سوا کلا دعوت دی خبر چلاولے ہو چے عبادت پر صرف یہ کیوں اللہ تکوے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو نو علیہ السلام نا حنیم سوا کالا دعوت چلاولے ہو چھ تاسو صرف اللہ تا بندگیو کی بل الہ بل معبود نشتا دے ما سوا دا اللہ نا بیہود علیہ السلام ہم دا مشن چلاولے ہو صالح علیہ السلام ہم چلاولے ہو لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام څومره انبیاء چرا غلی دی خپلو قومونو ته دا دعوت ورکړو چې صرف اللہ رب العالمین تا متضی و محتجی و عبادت ہو گئی تمہاری عزت مند و حاضرینوں عبادت لائق صرف یہ کیوں اللہ دے مخلوق تا عبادت نشی کی دے ذکر چی اللہ رب العالمین دا تمامو کائناتو خالق تے پیدا کون کے دے دا تمامو کائناتو مخلوقاتو تا رزق ورکی آ تصرف دا تمام دنیا نظام صرف یو اللہ چلی شپاو ریز اللہ را ولی صحت و مرض اللہ را ولی
نوجوانی بوډاوالی الله راولي، صحت مرض الله راولي، نو د دې صفاتو مالک صرف یو الله دی، نو ځکه د عبادت لایق صرف یو الله دی. اگر الله رب العالمین کافرم مانی او وی چې الله شتا، خو الله سره شریکان پیدا کړي، الله سره حصداران پیدا کړي، او مسلمان مومن چې دی غابه الله سره حصدار نه پیدا کوي، صرف یکیو الله ته به بندگی کوي، الله نه به مدد غواړي. لکه څرنګه پنځه وخته مونځ کې مو تاسو الله سره اقرار کوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تا ته عبادت کوم، تا نه مدد غواړم. نو د ما عزتمندو الله طرف ته متوجه کیدل پکار دي، چې الله طرف ته سړی متوجه شي، الله رب العالمین ته زری و سوالونه وکړي. د دنیا باندې یو روب راغلی دی، تر دې چې اوس د جمیل منځونو کې څومره احتیاط خلک کوي. حکومت طرف نه دا آرډر دی چې 15 کسان نه زیات په نه جمع کېږي، او مسلمان په ذهن باندې د مسلمان په سوچ باندې څومره لوی اثر غورځېږي. مسلمان دا په خپل دین باندې ډېر مین دی او په دین باندې ډېر خپه کېږي. مسلمانانو جمعتونو سره شوق دی، مسلمانانو منځونو سره شوق دی، او دا چې یو حالات چې راشي نو سړي باندې بوج وغورځېږي، او دا یو مو تاسو باندې نه دی ګوره، دا حالات په تمامي دنیا باندې راغلی دی. سعودیه د دین مرکز دی، مکه مدینه د دین مرکز دی، او همدارنګې عرب د دین مرکزونه دي، په هغو کې هم دا نرمي راغلی دی لغوندې. نو انشاءالله مو تاسو به دې باندې نه خفه کېږم، مو به خپل حکومت سره تعاون کوم، څه کوم حکم کوي، کوم آرډر کوي، هغو سره به مو تعاون کوم، چې مو تاسو تعاون ونه کوم، عوام تعاون ونه کي، نو د ما عزتمندو دا شی کنټرول کې نه رسي. نو دې د وجې نه کوشش په دا کوم چې احتیاطي تدابیر چې کوم متخیلی شي، ډاکټران ښي او همدارنګې حکومت یې ښي، مو به انشاءالله هغو تدبیرونو باندې، هغو مشورو باندې به انشاءالله عمل کوم. وګوره مدرسو کې علم حاصلیږي، خو څه کله حکومت آرډر وکړ نو هغه مدرسې وګوره چوټي شوې. په تمامو صوبو کې، په تمام پاکستان کې، تمامو ملکونو کې دا یو امتحان راغلی دی. الله رب العالمین د مو تاسو دې امتحان نه خلاص کی، او په اخلاص سره دعاګانې کوو الله رب العالمین د دا مرض ختم کی. دا یوروپ تمامي دنیا باندې راغلی دی، الحمدلله مو ملک خو خدای اوسه پورې ډېر محفوظ ساتلی دی، خو چې بار ملکونو میډیا وګورې، خبرونه واورې، سړی حیران شي. په زرګونو خلک ورکې مړه شو، او همدارنګې په لاکونو خلک بیماران دي ورکې. الله رب العالمین دا خپل قدرت ښیي، الله رب العالمین دا یو خپل طاقت ښیي. خلق ته الله رب العالمین نه فرمانی شروع کړې وه، الله طرف ته سره توجه نه وه. اوس الحمدلله که ماشوم دی، که بوډا دی، که نوجوان دی، که نارینه دی، که زنانه دی، که ډېر ګناهونو کې مبتلا انسان وي، خو الله طرف ته توجه برابره شوې دی. الله د مو خپل ځان طرف ته توجه برابره کړي، الله د مو تاسو ته ګناهونه معاف کړي. بعضې وخت کې داسې مرضونه او داسې شی ته راشي، هغه د انسان د ګناه د وجې نن کله کله داسې امتحان راځي. نو نن به انشاءالله مو تاسو الله سره دا وعده کوم چې ګناهونو نه به توبه وباسو، او الله نه به مغفرت غواړو، سوالونه به کوم، او انشاءالله مو تاسو ته به دا مرضونه او دا تکلیفونه هیڅ څه به انشاءالله ضرر نه رسوي، او بشرط چې الله باندې یقین او عقیده مضبوطه وي. تاسو نو ګوره دا بیماری بیا هر یو سړي ته لګېدی شي، یو وهم دی، او چې وهم در سره شي بس بیا ډېر لوی مشکلاتو کې سړی مبتلا کېږي. نو دې د وجې نه الله رب العالمین ته توجه پکار دی، الله رب العالمین نه معافي غوښتل پکار دی، چې الله رب العالمین ته مو ته معافي وکړي، او الله رب العالمین ته دا مرضونه مسلمانانو نه لرې لرې وساتل کې، او الله رب العالمین هغه خلق ته مبتلا کې ورکې
چې کوم خلق د الله باغیان دي، د الله نه فرمان دي او مسلمانان د بچو ساتلی شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. په اخلاص سره دعا وکړئ الله رب العالمین بیماران ته شفا ورکړي. الله کورونو کې هسپتالونو کې بیماران دي، دا لوی مرض وبا مرض راغلی دی، کرونا وایرس د وبا مرض دی. الله رب العالمین مسلمانان د دینه محفوظ وساتي. الله اسلامی ملکونو حفاظت وکړي، موږ د دې ملک حفاظت وکړي، اسلامی فوجونو مجاهدینو حفاظت وکړي. چا غربت وي قرضي وي الله خپلو خزانو نه اعلانډې کې. الله دینی مدرسې مرکزونه آباد ولري، تی حفاظت وکړي. الله دینی مدرسو سره څوک مدد کوي، تعاون کوي، تی کورونه آباد کې. حاضر جمع ایمان سلامت کې، جیلونو کې مسلمانان دي تی آزاد کې. الله رب العالمین قهرنا فتن مسلمانان پامن امان کې وساتل کې. الله رب العالمین هر مشکلات نمو تاسو پامن امان کې وساتل کې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.